رسول الله علیه السلام د ډوډۍ د خوړلو نه پس ته په دسترخوان دعا کړې ده، خو لاسونه یې نه دي اوچت کړي. زمونږ د خلکو د عجمو خوی داسې جوړ دی مزاج چې ډوډۍ دې وخوړله لاسونه به اوچتې، که دې لاسونه اوچت کړل نو کوربه هم خوشحاله شه او وایي چې دعا یې وکړه. تا به یو ټکي هم نه ویلی، بس لاسونه اوچت که او دا چل وکړه، خوشحاله شي. د مړي د تعزیت دعا د موږ لاړ شو، مړی شوی دی، خلک را روان دي، لس کسه چې راننوځي زمونږ رواج ته ګوره، لس واړه ملګري په یو ځای د یو علاقې نه راله تعزیت، یو دوا به وکړو، دا لا ښکته شوي نه دي، هغه بل بټن کې منډلی یو دعا به وکړو، هغه لا ختمه نه ده، دریم بټن وواله یو دعا به وکړو، څلورم دا لس بټنې چې اوچتېږي لس نور راننوځي. او دعا څوک نه وایي، د مړي والا وارث خولې ته ګوري، ماما ما ته وګوره راغلی ودې لیدلمه که نه، هغه ورته دا سر داسې وخوځه چې ومې لیدلې، بس جنتي شولې، مزې کوه. زمونږ دا دعا ده. خو رسول الله علیه السلام د جمعې په ورځ چې به کله دعا کوله په خطبه کې لاسونه یې نه اوچتول، دعا به وایو ته امین وایه، لاسونه مه اوچته. ولې؟ زمونږ امام، زمونږ پیشوا، زمونږ مقتدا، زمونږ د ژوند او د مرګ امام محمد رسول الله علیه السلام نه دي اوچت کړي، ځکه یې نه اوچت. مونږ خو شاته روان یو، مونږ د هغه نه نشو مخکې کېدلی، مونږ د هغه تابعدار یو، د هغه نه وړاندې نشو تللی. اوس په دغه ځای کې دعا وکړه. حدیث د عائشه رضی الله عنها، حدیث د ابن جریج، نبی صلی الله علیه وسلم اذا رأى البيت رفع يديه، چې بیت الله به ولید لاسونه به اوچت کړ، د بیت الله په لیدلو یې لاسونه اوچت کړ، او دا الفاظ ویل اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرف وكرم فمن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. يا الله اللهم زد هذا البيت، يا الله دې بیت الله عزت نورم زیات کړ، الله دې بیت الله له دا روب نورم ورکړ، څومره عزت دې ورکړی دی، څومره خوږوالی دې ورکړی دی، څومره اثر دې ورکړی دی، څومره مینه دې ورکړی. الله چې څوک حج کوي عمره کوي، الله نیکی زیاته کا، عزت زیات کا. دا دعا نبی علیہ السلام لاسونه اوچت کړ. بعضې علماء کرام وایي لاسونه به نه اوچتوي، بعضې وایي اوچتوي. بیت الله چې ولیدلی شي، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، امام عبدالله ابن مبارک، امام الشافعي رحمهم الله، او داسې نور صحابه او تابعین فرمایي اته ځایونو کې دعا قبلیږي، اته ځایونه دعا پکې فورا قبلیږي. یو چې د بیت الله په خانه کعبه نظر ولګېده، دلته دعا قبلیږي. ډایرکټ په طواف مه ورځه، چې څنګه الله ورسولي او ستا پې نظر پرېوته او دغه تور غلاف دې ولیده، ودرېږه او ښه په اخلاص دعاګانې لاسونه اوچت کړه، ځان دپاره، امت دپاره، هر قسم دعاګانې وغواړه. دویم د جهاد په صفونه، چې کله د جهاد صفونه برابرېږي دعا قبلیږي. دریم چې کله د مانځه صفونه ودرېږي دعا قبلیږي. لازمه نه ده چې ته لاس اوچت کړې، صفونه جوړېږي، په زړه کې د کوم حاجتونه دي، مرادونه دي، ارمانونه دي، دعاګانې د ځان سره وغواړه. صفا مروه کې دعا قبلیږي. باران چې کله شروع شي او راښکته شي، اول چې باران شروع شي دعا قبلیږي. دا هغه ځایونه دي چې دلته یقینا دعا قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله ته ورسېد، لاسونه اوچت کړل، دعا یې وکړله. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي نرفع الایدی فی الصلاة، مانځه کې موږ لاسونه اوچتو. واذا رأى البيت، بیت الله چې دې ولید لاسونه اوچت که دعا وغواړه.
په صفا او مروه کې بیا دعا ده لاسونه اوچت کړي بیا په عرفات کې دعا قبليږي بیا په مزدلفه کې قبليږي بیا لاسونه اوچت کړه دعا وکړه دا لاسونه اوچتول په دعاګانو کې د کې موږ شریعت ته ګورو که شریعت راته ویلي وي اوچت که اوچت به که شریعت نه ویلي موږ نه اوچت اوس د جمعې په ورځ باندې به امام خطیب په دویمه خطبه کې خامخا دعا غواړي ځکه په ده باندې د دې مسلمانانو حاضرینو غایبینو حق دی چې دعا وکړي خو رسول الله علیه السلام د جمعې په ورځ چې به کله دعا کوله په خطبه کې لاسونه نه اوچتول دعا به وایو ته امین وایه لاسونه مه اوچته ولې زمونږ امام زمونږ پیشوا زمونږ مقتدا زمونږ د ژوند او د مرګ امام محمد رسول الله علیه السلام نه دی اوچت کړي ځکه نه اوچت مونږ خو شاته روان یو مونږ د هغه نه نشو مخکې کېدلی مونږ د هغه تابعدار یو د هغه نه وړاندې نشو تللی خو چې کله به د باران دعا کوله د جمعې په ورځ بیا به لاسونه اوچتل په منبر چې به د باران دعا کوله بیا به پکې لاسونه اوچتل اوس دلته نه دی اوچت کړي د جمعې په ورځ به دعا غواړو لاسونه مه اوچته ډوډۍ چې کله وخوړله رسول الله علیه السلام به دعا کوله الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا دا دعا به وکړه نورې دعاګانې اطعمني هذا الطعام دا دعا نورې درې څلور دعاګانې رسول الله علیه السلام د ډوډۍ د خوړلو نه پس ته په دسترخوان دعا کړې ده خو لاسونه یې نه دي اوچت کړي زمونږ د خلکو د عجمو خوی داسې جوړ دی مزاج چې ډوډۍ دې وخوړله لاسونه به اوچتې که د لاسونه اوچت کړل نو کوربه هم خوشحاله شه او وایي چې دعا یې وکړه تا به یو ټکی هم نه ویلی بس لاسونه اوچت که او دا چل وکړه خوشحاله شه او که دې ډوډۍ وخوړله او پنځه شپږ دعاګانې دې وکړه یو پکې دا دعا ده اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم یا الله چې په ما یې وخوړله ته پې د جنت نعمتونه وخوره چې په ما یې وسکل د جنت نعمتونه پې وسکه الله برکت ورکه په رزق کې بخنه ورته وکړه رحم پې وکړه تا به دا ټولې دعاګانې کړي لاسونه دې نه دي اوچت کړي مولوي صاحب راغلی او ډوډۍ رانه وخوړله او دوا یې م راته ونه کړه ده ته پنځه شپږ دعاګانې وکړې د بچو د برکت د رزق د جنت خو لاس یې اوچت نه که تا ته دعا نه ښکاري او هغه چا چې صرف دا ګریوان ته لاسونه راوشیندل حقه تا ته دعا ښکاري یو ټکی هم نه دی بس دغه رواجي دعا ده نو د ډوډۍ نه پس ته رسول الله علیه السلام دعا کړې ده لاس یې نه دي اوچت کړي مونږ چې مسجد ته راننوځو دعا وایو که نه وایو اللهم افتح لي ابواب رحمتک یا الله د رحمت دروازې کولاوي که چا لاسونه اوچت کړي هېڅوک هم نه اوچت مونږ چې کله باتروم ته یا بیت الخلا ته ځو څه وایو بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا الله د شیطانانو د جناتو نه مې بچ که هلته څوک دعا کې لاسونه اوچتی نه ولې نه اوچتی وایي ځکه نه دي راغلي نو د ډوډۍ نه پس چې دعا غواړه د دعا نه دې څوک نه منې کوي دا به بیا پروپیګنډی خلک څه کوي پروپیګنډه یاره وایي داسې مولیان پیدا شوي دي دعا نه مني دعاګانې چې کوم دا مولیان کوي د ډوډۍ نه پس تا دې الله تکړه کړي دا مولا وغواړه دعوت ورکه ښه پر تکلف ځان په عذاب کا ښه تکلیف وکړه دا به درته پنځه شپږ دعاګانې وکړي دعا مني خو رواجي دعا درته نه کوي چې صرف لاسونه د سره اوچت نو چې کوم ځای کې دعا راغلې وه د لاسونو اوچتولو سره هلته به لاسونه اوچتو اوس د مړي د تعزیت دعا د موږ لاړ شو مړی شوی دی خلک را روان دي لس کسه چې راننوځي زموږ رواج ته ګوره لس واړه ملګري په یو ځای د یو علاقې نه راغله تعزیت یو دوا به دا لا ښکته شوي نه دي هغه بل بټن کې منډله یو دعا به وکړو هغه لا ختمه نه ده درېیم بټن وواله یو دعا به وکړو څلورم دا لس بټنې چې اوچتېږي لس نور راننوځي او دعا څوک نه وایي د مړي والا وارث خولې ته ګوري ماما ما ته وګوره راغلی ودې لیدله مه که نه هغه ورته دا سر داسې وخوځه چې ومې لیدلې بس جنتي شولې مزې کوه
زمونږ دا دعا ده. اوس په دغه ځای کې دعا شته خو طریقه غلطه شوه زمونږ نه، لاس مو اوچت که دعا دا ده. رسول الله علیه السلام د تعزیت په موقع به څه ویلې؟ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أعظم الله أجركم وغفر لميتكم وأحسن الله عزاءكم. الله دې د زړه صبر درکړي، الله دې مرده مغفرت وکړه، الله دې اجر درکړي، الله دې ښایسته بدلې درکړي، باقي دې الله خیر. دا څومره ښکلې دعا ده خو لاس اوچتول پکې نشته. موږ به تر څو پورې خلکو نه مجبوره یو، متاثره به یو چې یاره بس نشته خو کوم یې ځکه خلک خفه کېږي. راځئ چې دا خلک خفه کړو، الله او رسول به رانه خوشحاله شي. او چې موږ وایو چې دا خفه کېږي هغه خفه کېږي هغه خفه کېږي او ښه راته پته ده چې نشته، او بیا هم د هغه په دې خوله کې دا لاسونه ورکوم. هلته په کور کې په کټونو ورته دعا وکړله، بیا یې جنازه م وکړله، د جنازې نه پس ته هم نه پرېږدي، د هغه نه مړی مقبرې ته روان دی، د مړي د وارث هغه مړي سره څوک نه پرېږدي چې قبر ته لاړ شي، خلکو ته ګیره تاو کړي او په دې خوله کې لاسونه ورکوي، په خوله کې وله ورننه باسي چې دا لاسونه خو وګوره که نه زه راغلی و مسلمانه جنازه دې وکړه. په کټ دې تعزیت وکړه، دوباره تعزیت ته ضرورت نشته. او که ورسره میلاو هم شه میلاو شه، خدا ورته ووایه لاسو سره میلاو که الله دې صبر درکړي. عربي څه فرض نه وي، پښتو کې ورته ووایه الله دې دا مړی وبخي، الله دې صبر درکړي، باقي دې الله خیر درکړي، دقه ورته ووایه. خو په دې کې لاس اوچتول نشته. نو رسول الله علیه السلام بیت الله شریف ته راورسېده، دعا یې کوله، لاسونه یې اوچت کړه. ولې اوچت کړه؟ ځکه د هغه نه راغلي دي، هغه اوچت کړي دي، موږ به یې اوچتو. چې کوم ځای کې نه دي اوچت کړي هلته یې نه اوچتو. موږ امتیان یو، هغه زموږ نبی دی صلی الله علیه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.